بسم الله الرحمن الرحیم. د ژبې دریم نمبر مخرج وسط اللسان، مخرج نمبر 7 او درس نمبر 34. مخرج نمبر 7 وسط اللسان، جیم شین یا شجریه حروف مخرج دی. د دې نقشه هم تاسو ته په موبایل درشي او د دې بیانول هم درشي. وسط اللسان د ژبې منځ تاسو پیژندلی و چې دغه مقابل بره کند تالو دی. ګوره دا کند تالو دی، له هاته خوا پوست تالو کې راځوړندو، هغه د قاف او کاف مخرجو. دا وسط اللسان دا د بره کند تالو دی، اډوکي والا. دې ته په عربی کې حنک اعلی وي، حنک تالو ته وي اعلی بره، او وسط اللسان دې ته بالکل مقابل کې ده. لکه داسې وګورئ، دغه شانتې مقابل کې ده. کله چې دا وسط اللسان، لکه دا خو جوفیده هندې کولو ځای، خو چې کله دا ژبې دا منځ اوچت شي نو د هغه هم کولو دی او خالي دی او لږ کنده غونته دی، او بره دغه تالوم چې دی کنده غونته دی. دا چې دواړه داسې میلو شي، دغه کولو لږ ځای ته، دغه نري ځای ته شجر الفم وی. شجر خور کولو ځای ته، فم خولې ته وی. کله چې دا مخرج نمبر 7 په څنګه بیانوي، کله چې وسط اللسان اوچت شي مقابل بره جامع سره ولګي او دغه لږ کولو ځای پاتې شي، دغه شجر الفم دی. دقه شجر الفم نه 3 حروف ادا کېږي، جیم او شین او یا غیر مده. ځکه د مده مخرج چې دی هغه 1 نمبر مخرج دی. نو جامع سره ولګي که نه، دا ژبې دا طرفونه جامع سره ولګي او دا وسط اللسان تالو سره میلاویږي نه، ځکه هغه اوچت شي وته. د ژبې په کتابونو لیکلي وسط اللسان مقابل بر تالو سره ولګي، داسې وي. او دا تاسو ته زه نقشه جوړوم. نو چې دا بر اوچت شي، دغه معمولي کولو ځای پاتې شي، معمولي کولو ځای پاتې شي. دا د ژبې منځ اوچت شو، دا دونه ځای پاتې شي، دغه شجر الفم دی. دقه د جیم شین او یا ادا کېږي. اوس تلفظ په سره وکړئ: مجرمین، الحج، د شین تلفظ تشکرون، یا غیر مده تلفظ وکړئ: ایا، فی ای، ایاکا. د 3 حروفو ته حروف شجریه وي، ځکه د شجر لخروجهن من شجر الفم، د شجریه د شجر الفم نه ادا کېږي، ځکه ورته حروف شجریه وي.